کتونکو علب خان شیرپوی ما کیمرامین ناصر یاسر خان دی موجود یم په 400 کې چېرته چې د نوې منډۍ نن باقاعده پرانیسته کېږي او زموږ د 400 خلکو ته چې لویه مسله وه نو هغه د منډۍ وه کلو ځای و ازاد ګاډي به نه راتلل رش به نو خلک به د منډو نه ډډه کوله ډېر د پخوا راسې د خلکو دا سوچ چا به وي سټیشن ته منډی ځي او چا به وي هلته به ځي او څوک به وي دلته به ځي خو نن په عملي توګه باندې ورته منډی ښایو دا د دلبر رډیو سره بلکل خوا کې باقاعده چې کوم دی په نوخار روډ باندې چېرته کې چې هغه زوړ پمپ دی د پټرولو د هغې بلکل شاته مین لوی ګیټ چې کوم دی دا تاسو وینئ دا ګاډي دې وخت کې پیاز او دا هر څه دا دې ته باقاعده چې کوم دی نو راغلي دا ګاډي غونډ راځي او درنګ سات کې به د دې افتتاح کوو او دا الحمدلله د دې خلکو دا خواهش و چې تاسو راشئ چې دې خلکو ته دا وښایو نو نن هغې خلکو ته دا ښایو چې ډېر کولو میدان دی وسیع میدان دی په ډېر کولو میدان کې چې کوم دی باقاعده دوکانونه دا ځای به ډېر زیات ترقي وکړي څنګه چې شوګر میل او پیپر میل په وجه باندې دا روډ مشهور و او په دې روډ باندې به شپه ورځ چې کوم دی رڼاګانې وي خو بد د بده مرغه د دغه سیاسي خلکو په وجه باندې د دغه حکمرانانو په وجه باندې د دغه تنظیمونو په وجه باندې هغه کاروبار د دې ځای خلکه چې کوم دی خواروزار شو خو انشاءالله د دې منډۍ سره به دا علاقه بیا باده شي دلته کې اخوا هم دوکانونه دې خوا هم دوکانونه دې خوا هم دوکانونه دلته به ګوړه مي سبزي به مي سټرابري به مي او نومې څیز چې کوم دی یو سړی راځي په دې روژه کې نو هم راتلی شي دلته کې به تاسو ته په دې دوکانونو کې سبزیانې میلاویږي نو دا ډېره لویه ایریا کې دا جوړه شوې ده او کلیم صاحب د هغه ټیم ته چې کوم دی په دې زه خیرای تحسین پیش کوم چې دا تاسو 400 په ترقۍ کې یو ډېر مهم کردار ادا که خبرې اترې به کوو د یو خلکو سره خو مو خوشحاله په منډۍ باندې او شکر دی ډېر زیات خوشحاله الله تعالی دې ولا ترقي ورکړي بس ان شاء الله دې سره به زموږ دا ټولو ملګرو ته د کار روزګار یو زمینه هم مساعد او دا ته هم خو زه مې نه شوم که نه نو مزید به چې کوم دی دې دپاره نور هر څه کوو او دا به کېږي زما به صرف فوکس په 400 وي ښه په 400 مې وي او په خپل حلقه مې لکه په فیسبوک برته نه رانازلېږم چې بیا پته لګي څه به وایې جي داسې الله مو خوشحاله کړه جي الله دې اول نه خو تا خبره یې منې وکړه نو انشاءالله زه یې ټولو عوامو ته یم چې د علب خان روډ له بړو انشاءالله وټ ورکوو دې به منې کوو ځکه چې دا د دې معاشرې لپاره ډېر زبردست انسان دی او بله د منډۍ دپاره زه اکثر د ملګرو ته خو وایم چې دا زموږ دپاره د لوی غټ اختر چې کوم دی یو ورځ ده ځکه چې غټ اختر کې خوشحالي هم ډېري غوښې هم ډېري نو دې منډۍ په وجه به دا ټول علاقه چې کوم دی نو دا به ډېره ښکلي شي او انشاءالله د دې لپاره به د هر یو دوکاندار به چې کوم دی نو ښه نښه بیا دلته سیل هم کېږي او دغه هم کېږي کاروبار به هم ښي پیسه هم انشاءالله ښه ګټي او زه د ټولو مشرانو کشرانو ته انشاءالله دلته په دې خپل دغه کې ګیر چاپېره چې کوم ده زموږ د شوګر میل د ایریا د دوکانونو کې کې خپل کاروبارونه انشاءالله روړی دلته به انشاءالله دا سره زه واده کوم چې څنګه شوګر میل و تېر دغه کې خو د بده مرغه د دې امپیګانو منهګانو لاسه هغه شوګر میل لاړه تبو ورباد شو د دې حکومتونو لاسه نو انشاءالله دا به د شوګر میل انشاءالله دغه برابري دا انشاءالله لکه شوګر میل چې پیپر میل دا د رڼاګانو او بالکل انشاءالله نو دغه شان به دې منډۍ هماغه طریقه به انشاءالله دې منډۍ وي کتونکو زه به ټولو کروندګرو ته وایم چې دا به ستاسو په تعاون سره کامیابه کېږي ګوره په دې منډۍ کې به په سوونو خلکه په روزګار وي څنګه چې د 400 اړه چا نه منله نن ورشه د ګاډو پکې ځای نشته دونه ډکه ده نو دا به آبادېږي
دا به آبادېږي. کلیم صاحب څه شو څه به وایي څنګه چلې منډۍ والي سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو جی تاسو شکریا ادا کوو چې تاسو په دې ښکلي موقعو د ښکلي پروګرام لرالی. د جي دا وایم چې لکه تاسو ته هغه زوړ کم مارکیټ دی منډی نه د مارکیټ دی. هلته جي اسکول تکلیف وي، هلکانو ته تکلیف وي، پبلک چې کوم په هغه لار راځي هغې ته تکلیف وي. د ګاډو لکه جي تاسو دغه چوک ودرېږئ نو ډېر سخت مشکلات وي. دا الحمدلله دا روډ دی، دا روډ د په څلور روډو باندې منډی ده. عوامو ته به هم تکلیف نه وي، ګاډو والا ته به هم تکلیف نه وي، او انشاءالله ښه ښکلی او بې ضده او ښه ښکلی پروګرام دی. نو زه وایم چې دا خلک نن دلته راشي، د نن نه د ابتدا شوه او نن کار شروع کړي او شروع کېږي انشاءالله. خو به دا به ستاسو د خلکو په تعاون به بالکل ګاډي را روان دي، پیاز ټماټر ښه دبادب را روان دي. زه به خلکو ته دا وایم چې ګوره یو خو به زموږ په ترقۍ کې د 400 په پرمختګ کې خلکو ته به روزګار میلو شي، بل دې منډۍ ته ډېر په اسانه راتلی شي، بل به په بازار کې دا ټریفک او دا رش چې کوم دی نو دا ختم شي او دا کامیابه منډۍ ده. دا حقیقت درته وایم ځکه چې یو خو ورته څلور لارې روتي. کلیم صاحب دې ته څنګه سوچ راغلو په دې هم لږ پوه کېږي؟ د هر حکومت ته ځای پکارو هغوی له یوې کې نه که سیکشن 4 په لګو بیا سایټ سې وزټس کړل، مختلف ځایونه یې وکتل، دا یې پکې خوښ کړو چې هر ځای نه راځي نو 400 بازار به نه ټچ کوي. نو موږ خو صرف کرای سره کار دی، نور د دې چې څومره انکم دی دا به ټي ایم ای ته ځي. دا زمونږ او د هغوی په پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې ده. لکه د دې چې کوم ټیکسز دي یا چې څه دغې که نه د ان او سی فیس دی یا د نورې پیسې دا به ټولې ټي ایم ای موږ به سره خپله کوي. ده بل د رجسټریشن به یې دا به وله هغوی ورکوي، مفت یې ورکوي. دا ځله رجسټریشن مفت دی د ټولو وړتیانو، او دا میاشت نیمه پې کاري هم نشته، میاشت نیمه پې د هغوی څه ټیکسز هم نشته. نو دا میاشت نیمه دا بالکل هر چاته فری ده. د هیڅ دغه مغه به پکې نه چې دا څو پورې سټل شي. ګرانو کتونکو لکه اجتماعي سوچ یو که اجتماعي انفرادي نه چې ماته پیدا نشته، اجتماعي سوچ یو که نو دا د 400 دپاره دا منډی دا به ډېره ښه ګرځي. بل روژه ده، سسته بازار به پکې لګي مو خو لګي نه، نو په کار ده چې پکې ولګئ چې دې ځای کې ډېر غټ سسته بازار او په اسانه باندې تمبو پکې ولګي. زه ډي سي صاحب ته وایم چې همدلته کې سسته بازار ولګوي. دا وړه بل دا بېنظیر انکم سپورټ پروګرام لارې کوڅې ډکې دي چې په کوم اړخ ځې نو په زرګو زنانه ذلیل او خوار دی حکومت کړی، ذلیل او خوار یې کړی. اوري نو زه به خواست کوم چې دا یو ډېر محفوظه ځای دی په یو چاردیوارۍ دننه دلته کې راتلی شي باقاعده. دا وګورئ جي دا ګاډي تشېږي او دا تاسو وینئ چې دغه ګاډي تشېږي او دا باقاعده پیاز ټماټر دار څه دا دغه کېږي. نو انشاءالله دا به کامیابه وي. او نور مزید زه خپله د دې پاخ کېم چې 400 نه بار چې کم دی دا 400 به ترقي نه کوي یاره، دا به مخ په وړاندې نه ځي. د دې د مخ په وړاندې بوتلو دپاره به خپل भरपूर کوشش کوو انشاءالله. او راتلونکي وخت کې خو موږ ته موقع میلو شوه، دې خلکو ته مې دا وعده مې ده ورسره چې دا منډۍ چې کومه ده دا به بالکل پرش کېږي او په دې کې به چې کوم دی نو دې ته به د خلکو توجه ورکړی کېږي. اوس خو په دې څوک خفه کېږي خو خوشحالېږي. خو دا منډۍ دا د 400 دپاره یو بهترین ځای دی. 400 د چوک نه په لږه فاصله کې ده، خو په غني خان روډ راځي نو په لږه فاصله کې ده، خو په هدیره کې راځي نو په لږه فاصله کې ده. نو څلور لارې دي او د موټروی نه چې څوک راځي ولې چې موږ سره ډېرې زرداد او دوه سرې او نیسته دا علاقې چې کومې دي اولته کې دا کروندګر زیات دي نو هغوی ته خو ډېره په کور کې منډۍ ده. چونکې بازار ته چې ځې او په دې لار تاویږي را تاویږي رش او بل دا د چقړې نو دلته کې هغه چقړې هم نشته. نو د نن نه چې کوم دی تاسو خپل ساټ والې او راځئ ډېره. ګرانو کتونکو څنګه چې موږ په دغه منډۍ باندې خبرې وکړې، خلکو پرې ډېرې زیاتې د خوشحالۍ څرګندونه وکړه. موږ سره د محکمه ټیمې نماینده خو موجود دی اقبال صاحب، هغوی سره به خبرې اترې کوو چې د دې منډۍ حیثیت څه دی، ځکه چې دا ټیمې ټول مشران چې کوم دي نو هغه دلته کې دا دي راغلي دي موجود دي. خپله پیژنګلو راسره وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما اقبال حسین نوم دی، تحصیل فیس ریګولیشن ټیمې 400 ده. نو څنګه چې تاسو وفرمایل چې دغه سبزي منډۍ چې د پراوینشل د صوبایي حکومت د احکاماتو مطابق او د ضلعي انتظامیه د احکاماتو مطابق دا موږ اسټابلیشمنټ کړی ده پی 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 په لیول باندې.
لکه پرایویټ پارټنرشپ باندې دغسې دا سبزي منډۍ جوړه شوې ده. نو دغه کومه زړه سبزي منډۍ ده هغه اصل کې د بورډ اف ټرسټي ده او ایلیګل ده. هغې ته موږ ټایم په ټایم نوټسز هم ورکړي دي بلکې هغوی په خپله موږ ته لیټرې کړي چې تاسو دا سبزي منډۍ دې نه شفټ کړئ. په هغې باندې مختلف کمپلینټ هم دي د پاکستان سټیزن پورټل په هغې باندې پوسټ ګریجویټ کالج دی فیمیل کالجز دي پې. نو خلکو ته انتهایی تکلیف دی. دا یو لیګل سبزي منډۍ ده او بلکې خلکو ته به روزګار او موقع هم ډېرې میلو شي. او بل مسله هم هلته د رش مسله ده د ټرافیک مسله ده او ضد انتظامیې هم مسله ده او پولیسو ته مسله دغه مسلې به انشاءالله ټولې سره حل شي او دلته به خلکو ته روزګار او نوې مواقع انشاءالله میلو شي. نوې موقع به میلو شي او هغه ایلیګل دا یعنی لیګل نه ده. ښه خلکو لو دې دا آبادولو کې ستاسو ذهن کې څه دي څه ویل غواړئ خپله پېژنګلو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چونکې څنګه چې د ټول صوبایي حکومت او سره چې کوم دی د بلدیاتي ادارو په هر سیټي کې کوم دغه د ایشو ده چې یاره موږ اډې بار کو موږ سبزي منډۍ بار کو چې د رش مسله خر شي او خلکو ته سهولت میلو شي. بل دا ده چې څنګه دنګه ټیوار صاحب وایي چې یاره نوې مواقع خلکو ته میلو شي. نو دا هم د هغې یو حصه ده 400 کې زمونږ ټیمې 400 دا پروګرام دی چې یاره کوم سبزي منډي په چوک کې ده چې د هغې د لاسه زبردسته خاص کر دنګ اسپتال ته لویه مسله ده چې مریض نشي وړی امبولانس نشي تللی. نو او په باران کې خو ډېره لویه مسلې او دغه شان دنګه دې سره شاته کوم پلانګ کلی چې دی هغې ته خو مکمل روډ بندي. نو زبردسته مسله ده ټریفک. نو ټریفک به غټه مسله حل شي. بل دا ده چې دلته مکمل دا نه چې سهولت نشته ټول سهولتونه اویلیبل دي. ډېر مناسب دی اوچت دی د باران مسله نشته د اوبو مسله نشته. بل مین روډ دی د نوخاره انټرچینج سره جوخت دی. نو هر قسمه سهولت باندې بایپاسز دی ورسره. نو ډېر موضوع یې کتلی دی بالکل فزیکل ویریفیکیشن سره مناسب ځای دی. اوس خلکو له دلچسپي په کار دی چې کم هلته دي کم چې کم دی نوې کاروبار شروع کول غواړي نو چې دی کې دا کامیابه کړي او خلکو ته ریکویسټ هم کوو چې مهرباني وکړئ دی کې دلچسپي والي. صحیح ګرانو کتونکو یقینا د 400 محکمه ټیمې دا د 400 په خلکو یو ډېر لوی احسان د یو لوی رش نه ټریفک نه هجوم نه خلکه بچ کړل. یو ډېر پوره منځ چې د څلورو لارو نه راګیره په هر اړخ چې کوم دی نو دې منډۍ ته ته راتلی شي ګیټ او بیا خو یو سړی سبزي خرڅوي په ګاډو کې نو منډۍ سره ښه وسیع ځای دی ډېر وسیع ځای دی. کلیم خان وایي چې په دغه کې به هغه خرڅول کوي او باقاعده دوکانونه جوړ شوي دي. هر سړی پکې ځان له دوکان نیولی هم دی. دا وګوره چې فضل الله اینډ سن سبزي فروټ ډیلر دا وګوره هغه د خاجي پرویز هغه دغه سره پورې چې کوم دی دا دوکانونه اخیستې شوي دي. هغه د اکمل اینډ تاریخ سبزي فروټ کمیشن ایجنټ چې کوم دی دا دلته کې دا لګېدلي دي. نو باقاعده چې کوم دی خلکو پکې بوکینګ کړی دی. نو دا موږ صرف خبرتیا دپاره ورکوو چې تاسو سبزی اور سره وړئ نو نوخار روډ باندې سیده زوړ پمپ چې دی هغې سره خوا کې سبزي منډۍ پرانیسته شوې ده هلته کې تاسو سبزي وړئ.